محترم مسلمانانو، کله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوم مبارک راشي نو بعضې خلک هغې سره سواد لیکي یا عین لیکي. نو سوال دا دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوم مبارک چې راشي نو هغې سره سواد لیکل، صرف سواد لیکل یا صرف عین لیکل، دا څنګه دي شرعا؟ دا څنګه دي؟ نو یاد ساتئ د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوم مبارک چې راشي هغې سره صرف سواد لیکل یا صرف عین لیکل دا مکروه دي، د کراهت نه خالی نه دي، صحیح نه دي. نو د دې وجې نه کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نوم مبارک راشي نو ټوله جمله لیکل پکار دي، صلی الله علیه وسلم یا علیه الصلاۃ والسلام او یا علیه السلام. نو ټوله جمله لیکل پکار دي، صرف سواد لیکل او یا صرف عین لیکل دا مکروه دي. نو د دې وجې نه ټوله جمله لیکل پکار دي. او عزتمندو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مونږ باندې ډېر احسانات دي، نو د دې وجې نه مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف چې کوم دی هغه درود شریف ورسره هغه کلمات سره هغه جملې سره کله چې رسول الله نوم راشي دغه درود شریف مونږ صرف نشو لیکلی، مونږ د اختصار د وجې نه سواد ولیکو یا عین ولیکو. نو سواد لیکل او عین لیکل دا شرعا مکروه دي، صحیح نه دي. د دې وجې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله نوم راشي نو د رسول الله نوم سره صلی الله علیه وسلم او یا چې کوم دی نو علیه الصلاۃ والسلام دا لیکل پکار دي، ټوله جمله لیکل پکار دي.